درس يا ناصر يا نسير انصرنا صلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، القديم والمحدث للعالم هو الله تبارك وتعالى. د عدم نه وجود ترا وستون کې د عالم د فارا الله ذوالجلال دے الواحدو چې لا شریک دے یکتا دے تنها دے القدیم قدیم دے. وړاندې د واجب الوجود د الله جل جلاله نوم یاد کو. الله واجب الوجود دی. نو په خپل باندې د هغې نه دا خبره معلومه شوله چې الله تعالی قدیم دی، ځکه واجب الوجود نه مگر قدیم وي. نو دا قدیمی بیا ولې ذکر کو؟ وَإِذَا تَصْرِيحٌ بِمَا عُلِمَ الْتِزَامًا دا. کله تصریح بما علم ضمنا وی، کله تصریح بما علم التزاما وی. التزاما څه خبره معلومه شوې وه چې الله جل جلاله قدیم دی، ځکه الله واجب توي او واجب چاته وي؟ قدیم توي. نو دا د قدیموالی خبره مطابقتا معلومه شوې و نه، ځکه د الله معنا قدیم دا خو نه ده، دا خو کل معنا د الله د کلمې د جلال نه ده. ضمنن به معلومه شوې وي، وایي ضمنن نه ده. ولې؟ دا قدیم خود الله جل جلاله د معنا یو جزم نه دی. التزاما ترینه معلومه شوه. ترینه معلومه شوه، التزاما ترینه معلومه شوه. ده دورانې استاد څه دی؟ څه دی وایه که نو؟ د غوښه کمه خوړلې دي. څه دی؟ ناتخوان دی. نو څه تی معلوم شو چې اواز یې خوږ دی. هر سړی ناتخوان چې اواز یې خوږ دی. التزاما دا خبرې معلومې چې چا وي دا پلان کې ناتخوان دی، نو هغه جمع ته وړاندې کوه. دا په جمع کې بیا داسې مونږ به درته وکړي چې ته به دا یې ټپي وي چې تلاوت یې التزاما. فکر دې راغلی؟ نو هذا تصریح، دای تصریح وکړله بما علما په هغه باندې چې کوم معلوم شوي و التزاما د واجب ټکي نه مطابقتا تضمنا دا قدیموالی نه معلومیږي، خو التزاما ترې نه معلومیږي. لکه واجب خو دې ته وایي چې د هغه وجود د غیر د وجې نه راغلی، د هغه باندې د مخکې نه عدم نه وي راغلی. نو چې عدم په کوم شي نه وي راغلی نو خامخا قدیم وي که نه. اذ الواجبو ځکه واجبو لا یکونو نه کېږي الا قدیما مگر قدیم به وي. په دې علماو کې نه یو ملا تېر شوی دی، ابن ابي العز ورته وایي رحمه الله تعالی. په عقیدة الطحاویه باندې شرح کړې ده. نو په هغه شرح کې دا خبره فرمایلې ده چې د الله جل جلاله د پاره د قدیم استعمال صحیح نه دی. وی ولی؟ وی قدیم آغا پخوانی ته وایي چې مسبوق بالعدم وي. لکه ستاسو دا مدرسه جدیده ده که قدیمه ده؟ قدیمه ده. دارالعلوم حق اسلامیه، دارالعلوم نعمانیه قدیمه ده که قدیمه ده. ځکه دې کې دا اکثر د دغه نه مشرانی د دارالعلوم حقانین هم قدیم. نو قدیم معنی دا چې پخوانی دي او مسبوق بالعدم دي. داسې ټیمو چې په دغه جوړ المدرسه ونه
نو د قدیم خود دا معنا ده لہذا قدیم تکې به د الله جل جلاله دپاره نه استعمالې او قرآن شریف نه استدلال نیولې هذا افک قدیم دا د ځان نه جوړ شوي دروغ دي قدیم پخواني کالعرجون القدیم پشانته ده هغه لفظي ترجمه تاسو نه درځي نو تاسو کې مشکلات څه پته لري چې قرآن شریف کې مشکلات کوي او تطبیقات یو ځکه راغلي چې موږ ولا سیلی تابع کړي ورخا النرمه او بل ځکه وی ولسليمان الريح عاصفه سخت تیزه اوس په دې کې درې تطبیقه کې څو تطبیقه وکړي کالعرجون القدیم پشانت د لخت د خرما د قجوری قدیم پخوانی انتم و آباؤکم الاقدمون الک اقدم او قدیم خو د دیو نیکونو ته ویلې دي جواب دا دی چې دا قدیم ټکی دا چې په دې مخلوقاتو کې استعمال شي نو دا په دقې معنی باندې دی ابن ابي العز چې دا تاور لره کومه معنا ذکر کړله خو چې دا د الله تعالی په صفاتو کې راشي نو بیا د قدیم دا معنا ده چې امیشو او امیشه بوي قدیم معنا دا ده قدیم معنا به ځای چې لا ابتداء لوجوده د وجود د پاره ابتدا نشتا نو قدیم دا معنا ده نو قدیم په دې معنا سره چې والی نو بیا د قدیم اطلاق په چا باندې کېږي استاد جی په هغه باندې کېږي په الله رب العزت باندې نو کله ناکله پکې یو سړی قدیم شام نو دا ورته ویلی شي قدیم شاه ولې قدیم په هغه کې د قدیم دقه معنا ده دا کوم چې ابن ابي خو مخلوق دی خو که چا عبدالقدیم نوم کېښوستو نو بیا به د قدیم هغه معنا دا کومه چې موږ ویم وکړه لا ابتداء لوجوده لا ابتداء نو قدیم بویا لکه قدیم نوم کېښوستلو د مخلوق دپاره جایز دی که ناجایز دی قدیم بویا که قدیم په معنا د پخواني مسبوق بالعدم والی نو مخلوق باندې اطلاق کېږي که قدیم په معنا د لا ابتداء لوجوده سره والی بیا د قدیم اطلاق دا نه کېږي په چا باندې په غیر الله باندې یادم شوام نو څوک هلکه دا په عقایدو کې نه مني ابن ابي العز نه مني وایي د قدیم اطلاق په الله رب العزت باندې صحیح نه دی او د شرع قاعد والا عقاید نصفي خطا شوی دی عقاید نصفي وایي موږ وایي نه دی خطا شوی فکر نه شرع قاعد باندې هو صاحب علیه رحمت غیر مقلدین امردونه لیکلي دي خو تاسو ته خبر نیسته اوس راځه دلایل واورا قدیم د دې اطلاق په الله باندې کېږي ولې قرآن شریف واړه هو الاول والآخر هو الاول څه معنا ده قدیم بخاری شریف واړه کان الله ولم يكن شيء قبله الله نورثنو بخاری 6982 نمبر روایت پکې دا کدا واړوام نو د دقه نم قدیم معلوم شو سنن کبرا د بیهقی واړوا 1748 نمبر روایت ته په بخاری کې بل روایت ده کان الله ولم يكن شيء غيره بخاری 7418 صحیح ابن حبان 6142 دو دلائل شو دلیل نمبر 3 انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء مسلم شریف واړوا 2713 نمبر روایت ته ترمذی کې راغله 3400 امام ترمذی ورته حسن صحیح فرمایلی دی پنځم دلیلو رسول الله مبارک دعا کړی دا په دعا کې دا ویلي اللهم انت الاول فلا شيء قبلك حاکم په مستدرک کې راوړی دی 22 11
22 دا شیخ صاحب د موبایل په نمبر کې 22 او حاکم متصحیح فی الاسناد ویری 2211 شپږم نمبر روایت دلیل امام ابو داود راوړي دي 466 اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم چې سلطانی قدیم شو نو خدای پاک خامخا قدیم سلطان بچی د الله پاک د چې زمانہ و چې نو به رسته ورلاله وټونه وګټل اسیو نه چې سلطانی قدیم دی نو ذات د باری تعالی هم څه شی مناسبه او صفات قدیم شو چې صفات قدیم وي نو موصوف ته وي قدیم وي وم نمبر دلیل ابن ماجه راوړی دی باب اسماء الله عز وجل کی المنیر التمام القدیم دا دلیل میرے فخفل من رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان اطهر او د احلام مبارکنا ثابت اشکلا چې الله پاک رسول الله سلام قدیم دی ابن ماجه کی روایت براوار ہے 3861 نمبر روایت تری المنیر رازا ماندا وقتی التمام التمام القدیم ٹھیک ہے دے اذا نا وقت مراجع تسبیح مسری نو المنیر التمام او القدیم دا ډېر مضبوط دلیل شو چې په خپل او تر رسول الله صلی قدیم ویل نه ابن ابي العز خبر له اعتبار پاتې اتم نمبر دلیل مستدرک کتاب الایمان براواړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله په نومونو کې التواب القدیم الوتر کده 42 نمبر روایت ته په کتاب الایمان د مستدرک ته حاکم خپل او رسول الله صلی الله علیه وسلم قدیم ویلې ده الک نه هم دلیل امام بهقی رحم الله په کتاب الاسماء والصفات کې لیکلي دي باب ذکر الاسماء باندې بیان د ذکر کول د نمونه د باری تعالی چې منها القدیم سلفنا نقل انه الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء والموجود الذي لم يزل دا ترجمه ډیره اعلی ده د امام بهقی چې کړی ده په نسبت د چانو ملات ابن تفتازانی ته خدا ویل چې لا ابتداء لوجوده او دیو چې لا ابتداء لوجوده والموجود الذي لم يزل راتلونکي زمانہ کې د موجود والے لم يزل دا نه دلایل شو لسم دلیل امي تبکی پرې خوش او بیش بل تعلم هذا تسريح بما علماء التزاما اذ الواجب ذك واجب لا يكون دان مگر قدیم دے اے لا ابتداء لوجوده اذ لو كان حادثا دغور عقائد دا مضبوط دلائل غوړ چې الله پاک من اطلاق د قدیم کیږي او نه کیږي ابن ابي العز وینه پکې قرآن شریف کې چې سره دغه آیاتونو باندې نظر واچي نو ورته دا خبره راشي چې د اطلاق الله پاک من بیان نه پکار د قدیم اطلاق په الله پاک باندې بیان نه پکار نو موږ د احادیثو نه پتا ته دلایل دغه قدر کړه دې د پاره د آیاتونو چې دا مسله چې شي مولا چې داخلي والا واضح شي دا خبر استاپ په شرح کتاب ته نه ملاوي شي زما د علم مطابق کوم په ډیر زیات شروحات په شرح قائد باندې وکتل خدا چې وضاحت تر کې تنو زما مجبور شوم دې خبرې ته چې په یو مدلله شرح په دې باندې سره وکړه دا عقیده لا ابتداء نشتر ابتداء لپاره د وجود د باری تعالی لو کان حادثا ک الله تعالی حادث و او مسبوق بالعدم به وجود الله تعالی من غیری د بل چا راغله ضرورتا خامخا دا دلیل ابتدی باندې شو اذ الواجب لا يكون قديما
واجب نه دی مگر قدیم دی. ولی اذ لو کان حادثا کدا واجب حادث وی مسبوق بالعدم وی نو لکان وجوده من غیره او دا الله تعالی وجود خود غیر نه واجب الوجود خو دې ته وایي چې دا وجود د غیر نه دی د غیر نه دی که الله پاک حادث وی نو بیا به وجود خامخا د غیر نه وي نو الله پاک خو واجب دی وجودی د غیر د وجه نه دی دقه معنا د قدیم شولا دا اذ لو کان حادثا د چا ترجمه شو دا د قدیم دلیل نه وای دا د دې دلیل وای چې دا واجب نه دی مگر قدیم دی ولی نه زکا حتی تر دې پوری وقع چې واقع شوی دی په کلام د چا کې د بعد کې د حتی سره پر راځي رقم حتی دا نسب او رفع او جر درې وانه کوي کراموت وفي قلب من حتى اكلت كبشا اذا د کبان ورزي حتى رأسها اكلت الشاة چیلې می وخاړل کله چیلې دي ځان نه وخاړل حتی وقع فی کلام بعضی شو واجب و قدیم مترادفان دا پیغسم دلیل تنویری ذکر حتی د غایی د پار راضی خبر غایی ورسولا دلیل باس سری کرخل راوستو چې قدیم دا د واجب نه خدا قدیم بالکل فهم کیږي حتی تر دې پورې چې واقع شي په بعضو کلام د بعضو بزرګانو کې چې واجب او قدیم مترادفان لیکن دا خبره چې دا چا په ترادف کړي دی لیس بمستقیم دا مستقیم نه دا د یقین کې همنګا تایید د دلیل د پاره پیش کوي شو هو عین دلیل نه دی عین دلیل نه دی تایید د دلیل د پاره دی ما پیش کو ځکه خبره مستقیم نه ده نو عین دلیل نه دی لکه ایصاف کتاب د سلامت کال ایمه ثلاثه دا وایي دا مستقل بډانګي ها دلیل نه دی موږ احناف وایو او دغه احمد بن حنبل خو مستقل دلیل وتوي او موږ دا وایو چې مؤید د بل دلیل دی کتاب المقصود د سرخسی کې راوي چې دا چې لږ لږ گواهان هم راشي او ایصاف کم خبره د کال دا ورځ د روژې یا د اختر برابرې فیصله ور باندې وکړه په خپله بعینه دلیل نه دی د ټول کال ایصاف ولیکن مؤید د بل دلیل دی لكنه ليس بمستقيم لیکن دا مستقیم استاذ نه دی للقطع د وجد قطع او د یقین فتغایر د مفهومین باندې د واجب مفهوم ځان لده د واجب مفهوم ځان لده او د قدیم مفهوم ځان لده د واجب مفهوم دا دی چې د وجود به د غیر د وجه نوي او د قدیم مفهوم دا دی چې ابتدا به د وجود د پاره نوي نو چې مفهومین متغیر شو نو ترادف د کم ځای نه راغلی ترادف خواله راځي چې د دوانو مفهوم یو وي لکه غضنفر او اسد غضنفر څه شی دی همدغه ازمری دی او اسد څه شی دی همدغه حیوان مفترس نو د غضنفر ترجمه حیوان مفترس تام او د دې اسد ترجمه حیوان مفترس نو ترادف په دغه کې راغلی ترادف په دې کې نه راتللی نشي ولې پکې نشته للقطع بتغایر المفهومین وانما الكلام بشک کلام چې د تساوی دا په اعتبار د صدق سره چې دا واجب 50 صادقیږي نو دا قدیم په هغه باندې کېږي مناسب صادقیږي فکر دراله فإن بعضهم بشک بعض د عالماننا علی پدی باندې قول کړي دي چې ان القدیم دا قدیم چې د اغم دا غام دی من الواجب د واجب نه واجب خاص شو ولی لصدقه د وجه صادق والی د دینا په صفات د واجب تعالی باندې د قدیم اطلاق چې څنګه په ذات د باری تعالی باندې کیږي چې ذات د باری تعالی قدیم دی
داسې چې کوم دی د قدیم اطلاق په صفاتو د باری تعالی کېږي چې صفات د باری تعالی قدیم دي عام شو ذات ته صفاتو دوانو ته شامل شو په خلاف د واجب نه چې هغه ذات د باری تعالی ته صرف شامل دی نو وروره یو عام شو او بل خاص شو عام او خاص کې ترادف وي نه وي کنه خلاف د واجب فإنه لا يستخون صادقيږي عليها په صفاتو باندې بیا خو تعدد واجبین راځي ولا استحالة في تعدد الصفات القديمة وإنما المستحيل تعدد الذوات القديمة دا دیزه کی ملا شرشم سر روچت کو دی اعتراض د پاره قدریدو او د داویری چې د دې قدیم اطلاق په ذات د باری تعالی باندې کیږي او په صفات د باری تعالی باندې کیږي به خود حکما او د یونان خبره ټیک شوله چې تعدد د قدماو دا خو تعدد د قدماء راځي دا خو منافی دی د مسلې د توحید سره جواب ورکو چې تعدد د ذوات قدماء ممنوع دی منافی دی د توحید سره شرک جوړیږي او په خلاف د تعدد د صفات ناغي کې اس قسم محظور منعواله نشته دی او محالواله پکې ولا استحالة او نشتر محال والے فتعدد صفات قدیموں کے وانما المستحیل چدین تعدد ذوات قدیموں دے وفی کلام بعض المتاخرین متاخرین و متقدمین نکدران فکلام د بعض متاخرین کی سراغلی لکه علامه زریری سے او چا چې د دې اتباع کړی نو هغه تعریفونه کړی دي چې واجب چاته ویلې او دایم ویلي دي چې کوم شی قدیم دی هغه واجب لذاته وي ولی کدا قدیم منګه واجب لذاته ونه وي نو بیا خو بجایز العدم شي په نفسه بل مخصص او بل محدث نه بیا لا بدی وینو دا خو به محدث شو په خپل باندې دیو داوی سیب علیه رحمته چې بس د ندا معلومیږي چې دا دوانه یو شی دی واجب او قدیم واجب قدیم وفي كلام بعض المتاخرين او په کلام د بعض متاخرین کې لکه امام حمید الدین الزریری رحمه الله تعالی ومن او آغا تبعه چې تابعداري کړې د دلرا تصریح دا چې واجب الوجود لذاته هو الله تعالی الله تعالی دی او صفات د الله تعالی دی ټول ته واجب وي تعدد د واجبانو کړه چې خیر نو د قدیم اطلاق چې څنګه په ذات کېږي صفاتم کېږي نو د واجب اطلاق هم چې په ذات کېږي د صفاتو مشو نو ترادف را دي کړانه ترادف نور څنګه یاده کا چې د واجب اطلاق هم په ذات کېږي هم په صفاتو باندې کېږي وای دا صفات د الله تعالی باندې اطلاق د واجب ولي کو دلیل بل دي د پاره اوس دی وای واستدلوا او دی ذریری ومن تبعه چې سو نډاله دا دیو دلیل نیولې دی علا پدی باندې چې ان کل ما هو قدیم ار هغه شی چې هغه قدیم دی چې هغه ذات او صفات دي نو هو واجب لذاته دین بانه لو لم يكن واجبا كچرت دا واجب لذاته نشي دا بجائز العدم شي في نفسه یخو بد دي دا عدم والي جایش نو محتاج بشي په خپل وجود کې یو مخصص او محدث تا نو فيكون محدثا دا خو به محدثا معنی حادث الله حادث اذلا نعنی ذکرن منگنا مراد کو نقص کو و محدث سرا الا ما مگر آغا چی متعلقی وجود داغی فا ایجاد دا شیء آخر سرا چی بل شیرا پاسی ایجاد دا دیشیس کئی نو بیا دیشیس دا منگا حادث وایو نو کدا اللہ صفات واجب نشی غیر واجب شی نو بیا خو بجایز العدم شی چې جایز العدم شنو به خو بدا په خپل وجود کې راتللو ته محتاج مخصص محدث تا وكل ما هذا شانه حادثي
بیا خو صفات د باری تعالی حادث یا به په صفات د باری تعالی باندې د واجب اطلاق کې او کني کې نو خلد تناقی کیږي صفات د باری تعالی درنه حادث ګرځي کله ثم اعترضوا بيدي اعتراض کړي دي چې کړي دي مولا صاحبام اعتراض کړي دي خپل ځانونو باندې چې دا صفات دي بان الصفات دا صفات دي بان الصفات بان الصفات الګه صفات جمع مؤنث سالم ده نسب تابع د جر ده کنه نسب تابع د جر ده ولی زکاة جمع مؤنث سالمه دا فرع دا د جمع مذکر سالمی او پاغي کې نسب تابع د جرو چې په اصل کې نسب تابع د جر دی او په فرع کې به نسب تابع د جر او نګرځي نو لازم بشي مزیت د فرع په اصل باندې دا نازیبا ده به دې اعتراض کوي چې بان الصفات بشک صفات لو كانت واجبه لذاتها اوس په خپل ځان اعتراض کوي لکه دی وای چې وسوته واجب هم شو ویلې یاره ولی وای مخکم خپلته ما کې کېدل وسم سترګې لندې وای څه چل به راشي نو بیا خو به دې کې بقا راشي نو بقا خو ځان له یو صفت دی او دا صفت ځان له صفت دی نو بقا معنا د صفات معنا دی نو لازم بشي ورور قیام د معنا په معنا پر رنگ پوری برنگ قائم شي حالان کې رنگ کو جوهر په دغه دیوال پوری قائم وی بیرته واپس دي خپل ځان باندې اعتراض وارد کړی دی بیا دا غینه جواب هم کوي به اعتراض کړی دی په خپل ځانونو باندې چې بان الصفات لو كانت واجبه کدا واجب لذاتها وی لکانت باقیتا دا بباقی او بقا کو معنا دا نو لازم بشی قیام دا معنا پا معنا پوری فاجابون بی جواب ورکڑے دے چه ار یو صفت چه دے دا باقی دے بی بقائن پا دا سی بقا سر چاگا نفسی دا صفت دے نو قیام دا معنا پا معنا پوری ران لا ار صفتو دا یو معنا دا خدا په د خپل ذات پورې قائم دی نو قیام د معنا په معنا پورې رانه دا قیام د معنا په خپل ځان پورې رانه لیکي قیام د معنا په بل معنا پورې رانه لا هر صفت دا باقی دی به بقای په داسې بقا چې هو دغه بقا نفس دغه صفت دی وهذا كلام في غايه الصعوبه او دا کلام په انتهایی سخوالی کې دی خبر ډېره سخته کړې ده ځکه حاجي صاحب چې ته صفاتو ته واجب وې نو تعدد واجب درنه رالی منافي دی د توحید سره نو بیا به څه کې وهذا كلام او دا کلام دی په غایت صعوبت سره فإن القول بشك قول فتعدد واجب لذاته بانی منافن دا منافی دے دا پارا دا توحید یو خوادانگ او بل خوابڑانگ دا خوڑانگ دے کہ زو تا واجب ویما منافی دے توحید سا والقول او قول بامکان الصفات چدا صفات دا واجب نه دي شو واجب شو ممکن شو دا یار که جوشي ته واجب نه وي په یو ممتنع او ته ممتنع او ممتنع نو ممکن د دې دریونه علاوه څلورم څه چې ته وي سبا ته ممکن دا خو منافي شو د دې قول چې ار ممکنه غ حدیث صفات د الله تعالی د حدیث ير دا چې وی گیر شو صعوبت کې عالمه او په خټه کې اون خطلما که واجب ورتوی ما خلمی تنا کیږي او که واجب ورته نوې ما پستر ګوړاندېږم اوس به څه کوم اوس به غټ علما چې کله وفات کېږي که نه بوډۍ دې یو کار کې ناستې دي نه خبره نه وي صرف په دې پوهېږي چې الله شته او رسول شته اسمانونه او ځمکې الله پاک پیدا کړي الا الله لا اله
بچو خپل سبقونه وای لا اله الا الله بچو نور څه نه پکاري سبقونه زه قبولوي هم لانجونه خبره نشته مله چې دا اوس په څونه لانجه کې موږ ګیر شو لکه حدیث صفات